الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. صدق الله العظيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، قال الله تعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. اون بدی آیت شان نزول لا دے علماء کرام بدی کی مختلف شان نزول ذکر کړي. خو یو دا دی چې یو ځل عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها باندې په غزا کې تهمت لګېدل او د واقعې د ان شاء الله خپل ځای کې براشي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په غزا کې تللی وو. عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها سره په جهاد کې وا دیتا غزوه د مریسی ویل کیږي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کله واپسې کی راتلو نو په یوځای کې دمه وکړه او د نبی علیه الصلاۃ والسلام عادت مبارک داو چې کله باغوي سفر کوو خصوصا جهادي سفرونه مسمح ملګری به مخ کې ویلېګل دیتا مقدمه الجيش ویل کیږي. تلخر نه به مخ کې روانو او وی به د اوبو تنظیم کوو د زګي تنظیم وکړو بلاری احوال و معلومول دیتا مقدمة الجيش وی. یو با میمنه و میمنه دا چې خی طرف ته لخکر نه بروانه و هغوی به د طرف ډیفینس کو. یو میسره و ګس طرف ته به کسان روان و هغوی به د دغه طرف خیال ساتو او یو به داسې خلک و چې هغوی به شاته را روانو. نبی علیه الصلاۃ والسلام به یو کس داسې مقرر کړي و چې هغه به دا قافله کله لاړه نو بیا به یو کس دوه داسې مقرر چې رابغله کله چانه سامان پاتې شوی اوبه پاتې شوي نو هغه به یې ځان سره راواغستې د قافلې پسې به شاته روانو. دغه شان نبی علیه الصلاۃ والسلام په یو ځای کې پړاو واچو نو عایشه صدیقه رضی الله عنها فرمایي وې چې کله دا خلک روانېدل وایي دغه ټایم کې زه داسې لږ ورغلم او قضای حاجت مې کوو. وایي چې زه لاړم نو وایي زما په غاړه باندې یو هار و هغه هار چې دی زمونږ نه ورک شو. وایي زه بس ډېره وګرځېدم خو څه پیدا نه شو. راغلم کېناستم خو دا قافله بیا ډېره ایساره و نو ما وی چې په منډه وپکېده بیا دا هار وګورم. وایي چې زه ورغلم او واپس راغلم نو قافله زما نه تللې وه. اوس اصل کې عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها به چې په کم کې جاوه کې ناسته وه نو څلور صحابه کرامو به هغه وخته خېجوله نو هغوی ته هېڅ پته ونه لګېده چې څوک پکې شته او که نشته کې جاوې تشه خېجولې وه قافله روانه وه. په دې کې وروسته یو صحابي هغه روانو نو هغه چې وکتل عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها ناسته ده نو هغه ډېر زیات خفه شو. انا لله و انا الیه راجعون وویل او مور به یې دا خبره وکړه چې د به د اوښ باندې تاسو کښېنئ او ما به د مهار نه نیولي او دغه شان پکې را روانو د دې قافلې پسې راغله. اوس په دې کې د منافقانو چې کوم مشر دی عبدالله بن ابی بن سلول هغه دا خبره مشوره کړې وه چې یاره دا عایشه صدیقه رضی الله عنها په زور پاتې شوي وو دا صحابي داسې دنیا خبرې پسې وکړې. بهرحال په دې کې یو درې صحابه کرام چې ډېر زیات سادهګانو نو هغه هم د دې پروپیګنډې نه داسې متاثره شوه. یو په هغې کې حسان ابن ثابت و یو په هغې کې حضرت مستح ابن اساسه او یو بل صحابي و. نو چې کله بیا معلومات وشو نبی علیه الصلاۃ والسلام ته وحی راغله چې عایشه صدیقه رضی الله عنها پاکه ده او دا چې کوم خلکو تهمت لګولی دوی به توبه وباسي. نبی علیه الصلاۃ والسلام بیا هغوی له سزا ورکړه اتیا درې وله ورکړې. خو په دې کې یو حضرت مستح و. مستح رضی الله تعالی عنه دا د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه غلام او ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په ده باندې خرچه کوله. نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه قسم وخوړو چې نن نه بعد به در باندې یو روپۍ هم نه لګوم ځکه چې ته وګورې لکه زما د لور په تهمت کې تم شریک شوې
نو چې قسم وخورو نو الله تعالی دا آیت را نازل کړو چې ګوره ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، الله تعالی ډال مگر زوی د خپل قسمونو د پاره ان تبروا چې تاسو بنیکی نه کوي، وتتقوا تقوا بنه اختیاروي، وتصلحوا بین الناس او د خلق بنس کې وصلح نه کوي، د څه کار ما کوي. و چې کله ابو صدیق رضی الله عنه دا آیت اوریدو چې الله تعالی په دې باندې خفقيږي و هغه داریک ورغه د خپل قسم مات کو چې زما بس غلامان بازات کما روجي ونی سم، خو په حضرت مستح رضی الله عنه باندې بیا خرچه شروع کړه. او دې آیت مطلب دا دی چې تاسو یو نیک کار ته قسم نه خورئ. دیو جن نبی صلی الله علیه وسلم یو حدیث کې فرمایلی دی، حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه ته پیغمبر علیه السلام فرمایي یو نصیحت یې وته کړی عبدالرحمن ابن سموره ته چې عبدالرحمن مشری او امارت چې دنو هغه مطلب کوه، ځکه کتا چرته کې مشری په زور باندې او وخته نو د الله تعالی مدد بستا سره کټ شي، د الله مدد به سره نه، او کتا مغوخته خلقو دل درکړه نو د الله مدد به سره شاملي حالي. او بیا ته نبی له سلام وی چې کچرته کې یو نیکی کار ته تا قسم وکړو نو ګوره بیا دا قسم دی ماتوا او کفاره ورکوا. لکه مثلا یو سړي قسم خو چې قسم په الله چې زبا مونږ نه کوم نو ته د شریعت طرف حکم دا متوجه ده چې د خپل قسم دی مات کا، نو قسم چې مات کی اول به قسم مات کی مونږ به وکي، دا غینه بعد چې دی نو دی با یو غلام بازادی که غلام نه نو بیا بلس مسکینانو ته ډوډۍ ورکړي دوه ټیمه، یا بلس مسکینانو ته جامې ورکړي، او کداغه وس نه کیږي نو درې روزې بنیسي، نو دا قسم کفاره ده. نو الله تعالی فرمایي چې تاسو نیکی ته قسمونه مخورئ. دیو چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې یو انسان چې دی چې یو شی زده په اختیار کې نه نو پاغي باندې قسم مخورئ. او دا شان نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کچرته کې تاسو په صله رحمي باندې قسم وخورو نو تاسو د خپل قسم مات کړئ. لکه انسان دا خبره وکړه چې زه به د خپل ترور سره خبرې نه کوم، د ماما سره به قسم په الله چې خبرې نه کوم، نو شریعت ورته دا وایي ګوره خبرې ورسره وکړه او دا قسم دې مات کړه. ځکه الله تعالی ډال مه جوړوئ د نیکۍ ته چې نیکي کوئ او تاسو الله ډال جوړ کړئ او نیکۍ نه ځان بچ کړئ، نه نیکي کوئ، نیکي مه بندوئ. والله سمیع علیم، الله تعالی اوریدونکی دی او علم والا دی. بیا الله تعالی فرمایي چې لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم، الله تعالی تاسو په بیهوده قسمونو باندې نه نیسي. څه مطلب؟ اصل کې د قسم په شریعت کې درې قسمونه دي. یو قسم چې دی نو هغې ته ویل کېږي یمین لغوه. عایشه صدیقه رضی الله عنها فرمایي یمین لغوه دې ته ویل کېږي چې د انسان اصلي عادت دی، لکه خبرې کوي او چې والله چې بالله چې او داسې ولا ګوره مونږ دا خبرې نه کوو، دا خاري ولا اکثر داسې خبرې کوي، ولا چې دا ګوره زه خبره اتره نشته او ولا چې ته په مونږ باندې ګوره ډېر زیات ګران، نو دا اصلي والله چې بالله چې دا چې د انسان عادت دي نو ښه کار نه دی، خو الله تعالی په انسان نه رانیسي، ځکه چې داسې د تکیه کلام دی. دویم چې دی نو هغې ته ویل کېږي یمین غموس. یمین غموس دې ته ویل کېږي چې انسان په ماضي کې یو کار شوی دی او دې ته پته ده چې دا کار داسې شوی دی او دې په دروغو باندې په هغې باندې قسم وخوري نو ګناه یې ډېره زیاته ده. دې دینه پیغمبر علیه الصلاة والسلام یو ځل و داسې ګډه والي وه وایي एकदम داسې راپاڅېدو و نبي علیه الصلاة والسلام فرمایل چې قول زور و شهادت الزور، د دروغو خبرو نه ځان وساتئ، قسمونه په دروغو باندې مه خورئ او په دروغو باندې ګواهي مه کوئ. صحابه کرام فرمایي وایي نبی علیه السلام لګیاو مونږ وی چې اوس بس کی، ځکه چې نه په نبی علیه السلام باندې څه چل وشي. پیغمبر علیه السلام چې دا ډېره غټه ګناه ده چې انسان په دروغو باندې قسم خوري او په دروغو باندې ګواهي کوي. نو یو د قسم قسم دی یمین غموس. یمین غموس دې ته ویل کېږي چې په ماضي کې یو کار شوی دی او ته په هغې باندې قسم وکړو چې دا کار داسې نه دی شوی، نو په دې کې کفاره خو نشته خو ګناه پکې ډېره زیاته ده. انسان به توبه وباسي او یوازې توبه هم نه، که تا د دې قسم د وجې نه د چا حق وهلی دی نو ګوره بیا به هغه هم ادا کړې. لکه ته په یو ځای کې ناست یې، تا ته چا وویله که وایي تا په دې معامله کې وي او تا دا خبره وکړه چې قسم په الله چې مثلا دا کار داسې نه دی شوی او خلکو ستا په قسم باندې اعتماد وکړو او د بل چا حق ووالی شو،
نو دا نقصان پتا باندې راغی نو بیا کته توبه وباسله نو ته به هغه سړي پسې ځې چې بای دا دومره پیسې دي دا ته واخله ځکه چې لکه دا ما په دروغه قسم خوړلی نو یو ته ویلی کېږي یمین غموس یو ته ویلی کېږي یمین منعقده یمین منعقده ده چې انسان په مستقبل کې به یو خبره باندې قسم وخوري لکه مثلا دا استاد چې داسې وایي چې زما په الله قسم چې زه به لکه مثلا په 23 تاریخ باندې چې دی نو دې جومات له به زه څه کومه ټایل به ولله وړم لکه قسم یې وخوړ او بیا که په هغه ورځ باندې هغه کار ونه کړو نو دی په دې خپل قسم کې اوس حانث شو نو چې حانث شو نو هغه طرف شریعت ته طرف او ته حکم دا چې اوس پته کفاره ورکړي نو کفاره دا ده چې دی به یا غلام آزادوي ولن سبا زمانه کې غلامان نشته نو بیا به لس مسکینان ته 2 ټیمه ډوډۍ ورکوي یا به لس مسکینان ته جامې اخلي او یا بیا 3 ورځې روجې نیسي نو ځکه الله تعالی فرمایل چې لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم الله تعالی تاسو په لغو قسمونو باندې نه نیسي چې عادت می ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم الله تعالی تاسو نیسي چې کوم تاسو زړونو قصد کړی دی یعنی یمین منعقده والله غفور حلیم الله تعالی بخونکی دی او صبرناک دی الله تعالی صبر کوونکی دی نو که د چا نه داسې غلطي شوي او د توبه وباسي نو الله تعالی معاف کوونکی دی الله تعالی رحم کوونکی دی الله تعالی به وبخي نو دا د قسم متعلق الله تعالی په دې کې بحث فرمایي او نور د قسم متعلق مستقل بحث را روان دی نو هغه به انشاءالله بیا ذکر کوو چې قسم په څه کېږي په څه باندې نه کېږي کم الفاظ دي کم نه دي نو هغه به انشاءالله بیا د هغه آیات سره انشاءالله وګرځو ولا تجعلوا الله او مگر زوی الله تعالی لرا عرضوة ډال لایمانکم د خپل قسمونو د پاره ان تبروا چې نیکی بنه کوم وتتقوا او تقوا بنه اختیارو وتصلحوا او صلح بنه کو بین الناس د خلقو په منځ کې والله سمیع علیم الله تعالی اوریدونکی دی او علم ولده لا يؤاخذكم الله ننسي الله تعالی تاسو باللغو في ايمانكم فلغو قسمونو ولكن يؤاخذكم لیکن نسی تاسو بما کسبت قلوبكم چې قص کړی دی ستاسو زړونو والله غفور حلیم الله تعالی بخونکی دی او صبرناک دی الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك ولا يملكها إلا أنت دا كما زنانه چې وفات شوي دعا ورته وکړه الله تعالی کامل مغفرت نصیب کړي الله تعالی کریم ذات کمې بیماری چې وکړه د ګناهونو کفاره وګرځي کم منزلونه چې ورته روان دي الله تعالی ورته آسان کړي موږ ته د مرګ او د قبر تیاری نصیب کړي ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم